خپله پیژنګلي ورسره وکړي او څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما وحید خان درانی نوم دی او MCT 400 سره تعلق لرم. زه دومره وایم چې کله د ارومبې پلټ دلته راغی په 28 جولای باندې، نو په دغه کنډو باندې د اوبه راوړی دی. نو دغلته چې د اوبه راوړی دی، نو موږ په دې کې په د شکور خان ته رنګ وکړه، د هغه پی علم او سره او بیا د هغې اریګیشن والم ټول لاړل. زما په خیال چې د SMUP راغی، هغوی دلته پولیس سټیشن وکړو، ټول ودرېدل. هغوی وویل چې انشاءالله موږ په فوري طور باندې کاروایي شروع کړو. دا ځای د تقریبا 300 فوټه دی، دا به موږ بند کړو. هغه دوی پولیس سټیشن هر یو شو که ویډیو وشوه، یو څه بل د رفاقت سره به ویډیو وي، تاسو به وګورئ. او شاهدنو سره هم د هغې ریکارډ پروت دی، هغې کې موږ خبرې هم کړې دي، هغه به وګورئ تاسو. نو دوی موږ ته وویل چې دا به موږ وکړو، موږ هم بېغمه شو. بیا ورته موږ هم قانون وکړو چې یاره هغه وي نه، دا به موږ بندیز بنیاد باندې کوو. د هغې باوجود یوه میاشت تېره شوه او هغې په هغې باندې هېڅ قسمه رد عمل ونه کړ. او مقه سیلاب په 28 اګست باندې بیا راغی او هغې دومره تبعیض وکړه چې تاسو دا ټول یونین کونسل وینئ تر د هغې شابړې د پوله پورې چې د هغې باندې تقریبا چې څونه سوه جریبه ځمکه او ورسره دومره کورونه افیکټډ کړل چې هغې کې لا تر اوسه پورې تاسو وینئ د دې نه سیلاب، نن د جمعې په ورځ سیلاب راغلو، نن بیا د جمعې ورځ ده او بله اوسه پورې ولاړې د پټو نه وتې. بل دې طرف ته زمونږ ډپټي کمشنر صاحب هېڅ قسمه پاملرنه نه یې کړې. په کار دا وه دا ډپټي کمشنر دا د ضلعې وزیر اعلی وي او د ده د انډر لاندې دا ټولې سیګان ادارې اریګیشن منسټران او دا ټول د ده لاندې چلیږي. په کار دا وه چې د دې طرف ته مکمل پاملرنه کړې وي او زموږ دا غږ ده اورېدلی وي او دا پروټیکشن والې موږ ته برابر کړې وي، نو نن به دا دومره تباهي هم نه کېده. بیا اریګیشن والا دومره غلطۍ کړي دي چې د هغې خط تمام کړی دی. دلته چې څونه لینډ اونر دی او هغې خلکو د دې ځای نه خوره مړې ده، خوره هغې خرڅه کړې ده. د هغې له سببه دا پروټیکشن وان چې کله په 2013 کې کله سکندر خان منسټر و، نو دلته یو پروټیکشن والی کړو. موږ د هغې مشکور یو، دا نیمه چاره ده چې دې اړخته بند ده بچ ته، دا هم د هغې مرهون منت ته چې دومره علاقه هغې بچ کړی، که نه بیا به د دې پروټیکشن وال که نه وي بیا به طبعي ډېره کېده. نو یو خو د دې هغې خطبراري نه یې کړې. د هغه دلته اریګیشن منسټر تقریبا چې 9 کاله پس راغی، منسټر خو نو راغلی، اریګیشن والا راغلو 9 کاله پس، او چې 9 کاله پس هم راغلو نو هغې سره پروټیکشن وکړو، نور هېڅ قسمه کاروي هغې نه راکړې. نو موږ دا ریکویسټ کوو دا خبرې چې کوم ځای پورې زموږ رسي چې په دې مکمل پاملرنه وشي او دا پروټیکشن وا چې کوم ځای پورې دا کنډو خراب شوی دی دا د موږ ته دوباره هغه نه وکړي شي کوم چې دا سکندر خان پرېښه وکړی و. السلام علیکم. زموږ دا ځای چې تاسو ولیده دا هفته وشوه د پټو کې اوبه ولاړې دي، دا صرف او صرف دا خطبندي شوې ده. په دې به تاسو اوس هلته کتیم شئ، نیمه ډبه والې شوې ده، په نیمې ډبې پورې اوبه راغلي، نیمې ډبې ته را رسېدلې هم نه دي. خو صرف د هغې ځای نه یو نیمه میاشت مخکې اوبه راغلي وي او یو 2 پټي یې ووال، فصلونه یې هغه تباه کړل. نو هغې باندې موږ میډیا باندې هم دغه وچلو، 400 د نیوز باندې هم هغه ریکارډ پروت دی. شکور خان دې هم رالل، د هغوی پی چې دی محمد عالم خان، هغوی هم رالل. هغوی وویل چې یاره دا به موږ وکړو. نو هغوی پرې بس دغه ونه کړه، دا یو نیمه میاشت پس دا راله تبۍ یې وکړه، د دنیا زرګونو جریبه ځمکه یې تباه کړه. دا زمیندار هم نقصان، کورونو هم نقصان، خلکو ته بیماری هم، صرف او صرف د دغې لاپرواهۍ د وجې چې دا شکور خان دې بیا دوباره رالل او دلته دا کسان ګواه دي، کسان ورته وویل چې یاره دا کو تاسو یو نیمه میاشت مخکې په دې کاروۍ کړې وه او تاسو دا خبره اوچته کړې وه ضلعي انتظامیې ته، نو دا شی به اوس نه کېده. نو هغوی وایي چې یاره موږ سره فنډ نشته او هغوی واپس لاړل او په دې بس موږ خو صرف ستاسو مشکور یو چې صرف او صرف په لومبي ځل دا هفته وشوه، دا اوبه ولاړې او تاسو راغلئ، یو کس بل نه دی راغلی. خیبر نیوز والا او لب خان شیرپو دي صرف په لومبي ځل دا رالل چې یاره موږ د غریبانانو صرف او صرف نه ضلعي انتظامیې خلکو لا وایي چې دا شی بیخي د MCT او د نقشې نه عبارت کړی، دا شته نه، د زرګونو جریبه ځمکه پرته او دا نشته، دا د زمیندارو به څه خل کېږي، دا دنیا فصلونه یې تباه کړل.